دو دوستان کم یو ځای کې اوسېږي، دواړه به یو بل سره مینه ساتي، اله به ژوند تېرېږي، او دواړه به د یو بل د حق خیال ساتي. یو به ډوډۍ راوړي، بل به پخلی کوي، بل به لوښي اینځي، بل به کوټه صفا کوي. که د یو بل د حقونو خیال ونه ساتي نو یو ځای ژوند نه تېرېږي. نو سلسله چې الله د نسب روانه کړې ده دا د سړي او د ښځې نه. د سړي په خپله ښځه حقونه دي او د ښځې په خپل سړي حقونه دي. که دوی د یو بل د حق خیال ونه ساتي د دې ژوند نه تېرېږي. ښځه به د سړي دپاره د پخلي انتظام کوي، که وله ډوډۍ پخه نه کړي دی به څه خوري؟ جامې به وله اینځي، که جامې یې ونه وینځلې او سړی په کور کې ځان له پخلیم کوي او ځان له پخپله جامې اینځي او کورم جارو کوي او کټم دننه بار کوي، نو بیا به دې د بار کار څنګه کوي؟ د ښځې په سړي حق څه دی؟ دې به وله ډوډۍ پیدا کوي، بار به ګرځي د ډوډۍ انتظام به وله کوي، سبزي به راوړي، ترکاري به راوړي، کور به وله جوړوي، د پیسو د جامو بندوبست به وله کوي، او چې کوم بچي پیدا شي د هغې بچو د هغې ښځې د دارو د درملو او د ډوډۍ بندوبست به کوي. دا یو بل سره د ښځې او د خاوند حقونه دي، د دې به لازمن پابندي ساتي. او که د دې حقونو پابندي ونه ساتله نو بیا د دواړو ژوند تېرېدل مشکل دی. نو نن زه د ښځې حق درته ذکر کوم چې د ښځې په خاوند څه حق دی. حقوق الزوجه، د ښځې څه حق دی په خاوند. ځکه ښځې په دې کور کې دننه د مظلومیت ژوند تېری، د عاجزۍ ژوند تېری، د ښځې په خاوند څه حق دی، او دا به لکه څنګه چې د خاوند په ښځه حق دی دارنګې د ښځې په خاوند حق شته که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خیرکم لاهله، وی تاسو کې غوره انسان هغه دی چې د خپلې ښځې او د بچو سره ښه سلوک کوي. چې بچو سره خي هغه سړی دی، چې د ښځې سره خي هغه ښه سړی دی. او وی وانا خیرکم لاهلی، زم د خپل کور والا سره بهترین ژوند تېروم، زه د کور والا دپاره بهتر یم. نو تاسو کې به هم هغه انسان بهتري چې هغه د کور والا سره بهتري. ښځې سره به ګزاره کې مونږ ته بعضې وخت کې ډېر دا مسایل خلک بیانوي. څوک د ټیلیفون په ذریعه تپوس کوي، څوک د خط په ذریعه تپوس کوي، څوک د ماشوم په ذریعه تپوس کوي. ځکه دا خبره کوم چې د ښځو به په کور کې دننه پوره خیال او پوره لحاظ ساتي. خاوند به د ښځې خیال ساتي، رور به د خویندو خیال ساتي، زوی به د مور خیال ساتي، او پلار به د لونو خیال ساتي. حضور پاک فرمایي دا ښځې ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي، قیدیانې. چې ته ورته وایې د کوره بار موزه دا غریبه نشي تللی، چې ته ورته وایې ښه پلار کره مه ځه نو پابند را نه به ځي، که ته ورته وایې چې رور کره مه ځه نو دا خواره پابند را نشي ګرځېدی. اوس دا جیل شو که نه شو؟ جیلی په جیل کې دننه د خپل واک او د خپل اختیار خاوند نه، دارنګې چې اصیله ښځه په کور کې دننه د خپل واک او د خپل اختیار خاونده نه ده. د خاوند په اجازت په پلار کرم ځي او مور کره به م ځي او ورور کره او رشته دار کرم، بې د خاوند د اجازت نه نشي ګرځېدی. مرغۍ چې په پنجره کې بند دي او ته ورته ګورې او دا کله یو خوا ټوپ وایي کله بل خوا ټوپ وایي، څومره ګران ژوند دی. ته بار ټوله ورځ ګرځې په بازارونو کې او په پټو کې یو خوا بل خوا چکرې لګې، دوستانو سره کښېنې د کندې په غاړه، په جومات کې، په بیټک کې او خپلې خوشحالۍ کې، او آزاد ژوند تېری که پېښور ته دی او که چاته دی ته، او که یو خوا او که بل خوا، نه دې مخ پټ دی او نه یې لاسونه پټ دي. غریبه پابنده په کور کې ناسته ده، او که د کور نه بار تم د ضرورت د کار دپاره وځي نو غټ پړونې په ځان د پاسه راچولي، مخ به یې پټي، لاسونه به یې پټي، سر به یې پټي. نو په کور نه بار که دا اومځي څونه ګران ژوند دی. نو حضور پاک مبارک په خپله فرمایي وی دا ښځې ستا په لاس کې قیدیانې دي. ګورئ خیال به یې ساتې. د اسلام نه مخکې خو به ډېر ظلم کېده د ښځو سره، لوڼه به جمدۍ خښولې کېدلې. د حضور پاک مبارک یو صحابي راغی او نبی علیه السلام ته کېناسته او ډېر په ژړا شو، ډېر زیات یې وجړل. نبی علیه السلام مبارک ځان ته رانږدې که ملګري ولې جاړه، څه چل شوی دی؟ چا در باندې ظلم زیاتې کړی دی او که څه وجه ده؟ څه مسله پېښه ده چې جاړې؟ وی د الله رسوله د اسلام نه مخکې د جاهلیت د زمانې یو مسله راته را مخکې شوه، په هغې جاړم. څه چل شوی دی؟ دا صحابه به ناستو د حضور پاک مبارک سره، نو د جاهلیت خبرې به یې را مخکې کولې یو بل ته، نو هغې پورې به یې خندل. هلکه مونږ به دا غلاګانې کولې د اسلام نه مخکې، مونږ به ډاکې کولې،
مونږ به د پلار احترام نه کو، مونږ به د مور قدر نه کو، بربند طوافونه به م کول، د بیت الله نه بربند به تاوېدل، او دسماتې لکه به تلل نو د کور نه به جامې ویستې. دې پورې به یې خندل په دې کارونو پورې. حضور پاک سره به هم ناستو، نو یو بل سره به خندل او دې جاړي. نو نبی علیہ السلام مبارک ته تپوس کوي مرګري ولې جاړې، څه چل شوی دی، چا ظلم زیاتې در باندې کړی دی؟ ویل د الله رسوله د اسلام نه مخکې د جاهلیت د زمانې یو خبره را مخکې شوه، خو ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی. دا دې ماروئ د الله رسوله ستا په مونږ ډېر احسان دی او ستا په مونږ ډېر احسان دی. چل څه شوی دی؟ وی زما واده وکړ، د واده نه پس په سفر ووتم، زموږ د پس اخو به پیاده سفر وي، نو چا به یو کالم بار تیر کړ، چا به 2 کالم تیر کړل، چا به 4 او 15 کالم تیر کړل. اوس هم بعضې خلک چې د بار ملکونو ته مزدورۍ له لاړ شي، څوک کال 2 پس، څوک 4 15 شپږ کاله پس کور ته راشي. دا خو لا د جز مزل دی، پیاده مزل. وی زه لاړم بار په سفر باندې او څو کلونه پس کور ته رالم، او زما د تلو نه پس زما یو ماشومه لور پیدا شوې وه. تلو پسې فورا وی چې زه واپس رالم، وی زمونږ په علاقه کې خو به دا رواج و چې خلکو به لونه جمدی ښخولې. لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. الله وی ګورې د لوږې د وجې نه اولاد مه وجنئ، دې له به ډوډۍ څوک ورکوي؟ دا به یې سوچ. دې له به جامې انتظام د کمې کوم، لالک خو به یې ګټي، جنۍ خو تیارې ته ناسته ده، د کمې به وله راوړم. اذا الموعودة سئلت، قرآن شریف وایي دغه جنۍ چې تا په ځمکه کې خښه کړې ده، د دې د قیامت پر ورځ به د نه الله تپوس کوي. رواج وایي داسې و، نو زما ښځه هغه ماشومه لویه شوې وه، ایف ویې کړې وه چې ستا پلار به راځي د تجارت د سفر نه، او زه به دې تا پټوم، زه به وایم دا زمونږ وینځه د وینځه مې غشتې ده. هسې نه ته ګویا نه شې چې زه ستا لور یم. ګورې جنکو ته خو به پته وه چې جمدی به ښخېدلې، ښځو ته هم پته وه، په رواج په هغه ماشوم هم پوه وه، او ډېره به نږدې کېږم نه دغه پلار ته دی. پلار چې د سفر نه راغی، دې حضور پاک مبارک ته وایي چې زه رالم د سفر نه. وی کور کې ماشومه وه، وی زه پوه شوم چې دا زما لور ده. ما د ښځې نه تپوس وکړه ښځې ماشومه پیدا شوې ده؟ وی نه دا خو زمونږ لور نه ده. دا څوک ده؟ دا مې یو ماشومه جنۍ غشتې د وینځه ده، خدمتګاره ده چې مونږ بیا وساتو او زمونږ خدمت به کوي، اټی بټ سودا به رانه کوي. او ماشومه یې دونه هوښیاره کړې وه چې ابه ما ته ډېره نه را نږدې کېدل. وی څه زمانه تېره شوه، خبر شو، خلکو م راته ووایي خبره کوم ځای پټه پاتې کېږي. او د خدای شان دی دا وینه چې خپله وینه دا نه غلطېږي. ماشومه کې چې د چا وینه ګرځي د کم پلار، هغې ته ماشومه خامخا ورمنډه وایي. خپله مور که ډېره موده پس هم وویني، خو دا ماشومه خپلې مور ته ورته غاړه وځي. او پلار که ډېره موده هم د سفر نه پس راشي، خلک نه وایي پښتانه، وایي د مور پلار دا بین وایي خوږ دی. پته ولګېده چې دا خو مې لور ده. بس هغه د جاهلیت رواج مې په دا ذهن د پاسه سور دی چې دا خو به خلک پیغور را کوي. او دا ستا لور د سبا به دې زمان ګرځي، پیغور به را کوي. دا به واده شي په چا باندې، او دې له به د ډوډۍ څه بندوبست شي، مونږ ځان نه نشو پیدا کولی، د جینکو له به د کوم ځای پیدا کړو. وی لاړم ځنګل ته، لرې بار یو بیابان ته، او هلته کې مې یو اوږد جور کوی وویسته، ځان سره مې سامان یوړه، او دا ماشومه مې د مور نه واغېسته، او په یو بانه مې بار کړه، او په اوږه مې کړه چې بچې زه چې ځو سیل د باندې کوم، خوراک دلالم، خوشحاله وه. کله مې په یو مخ کولې او کله یې په بل مخ کولو. وی چې بار ځنګل ته مې وویسته، ماشومه را باندې پوه شوه. بابا چېرته مې بوځې؟ بچې لوبو له دې بوځم. خو ګورې بیا هم پلار او بچې خو سترګو نه مې اوښکې م دی، او دا ماشومه به مې کله په دې مخ کولوله او کله به مې په دې سټ کولوله، او ځان ته مې را تر غاړه باسله. اولاد جدا کول آسان کار نه دی، ګران کار. وی چې کوي ماشوم ولید دې غریبې چغې کړې، په چغو شوه، او زما د سټ نه لاسونه راتاو کړل، او دا نه جدا کېدله، او اواز پیدا کو چې بابا ما څه جرم کړی دی، څه ګناه مې کړې ده. واقعي د ماشومې څه ګناه شوه؟ دې خو په خپله ځان ده نه دی پیدا کړی، او نه جینۍ په خپله ځان جینۍ کړی دی. اوس هم ګورې زمونږ په وطن کې یو غلط رواج دی، د چا چې زوی وشي پې خوشحالی، او چې لور وشي د جاهلیت زمانه ده، نو مخ یې تک تور شي. هغه زمانه کې هم د چا لور به پیدا شوه، مخ به یې تور شو. قرآن شریف کې الله فرمایي اوس هم دقسې حالت دی.
مقصد تور شي ولې زما لور پیدا شوه نو دا د ښځې په زور پیدا کړه. خو څنګه چې ستا خوښه ده چې زما د نارینه اولاد ډېري، دارنګې د ښځې هم دا خوښه ده چې زما د نارینه اولاد ډېري. دا خو په زور د ښځې ځان له لور نه پیدا کړې، دا خو د الله خوښه ده. ډېر خلک داسې پر اخباراتو کې مونږ کتلي دي چې لور یې پیدا شوې د ښځې له طلاق ورکړی، بیا دې لور راوړه. او داسې مې هم کتلي دي اخباراتو کې مې لیدلي دي چې لور یې څلورمه پنځمه پیدا شوې ده نو تماچه یې راغشتې د ښځې یې ویشتې ده. دا سرزوري او کبر زمون نشه زمون په اثر کې پرته ده. دلته به ظلم وکړي خو یو میدان شته چې د دې ظلم بدل بدن رب العالمین اخلي. یو توره تیاره کنده قبر شته چې په هغې کې به الله د دې ظلم انتقام او بدل اخلي. بیا به دا تماچه او ټوپک د سره هلته ني. ښځه پرېږدي طلاق ورکړي بیا دې لور راوړه، د هغې په قصر راوړلې ده، د هغې خوښه وه. ستا هم خوښه ده چې نارینه اولاد مې پیدا شي، دارنګې د ښځې هم خوښه ده چې نارینه اولاد مې پیدا شي که نه. لیکن د ښځې څه قصور دی؟ موږ انتهایي بې ځایه ظلمونه په ښځو کوو. خاوند په ښځه ظلم، رور په خور ظلم. دا ولې دا دومره ظلمونه سړی کوي؟ اولاد په مور ظلم. د دې ظلم تپوس به الله د قیامت پر ورځ کوي. که تا د خویندو خیال ساتلی، خویندې به دې ولې بار وتې؟ که تا د لور خیال ساتله دا غریبه به سودا پسې ولې بار ګرځېده؟ که تا د مور د حق خیال ساتلی دا مور به د دکان کې سودا پسې ولې وته؟ غلطي زمونږ ده ټوله. مونږ د میندو د خویندو او د ښځو لحاظ او خیال نه ساتو. لازمه خبره ده چې خواره به څه کوي، څه به خو ډوډۍ به د کوم ځای نه پیدا کوي. وی دې مرۍ نه راله لاس تاو که او چغې کړې بابا ما څه ګناه کړې ده، ما څه جرم کړی. وی زم جاړم او وی زه دا لاسونه جدا کوم ځان نه شو کوم او هغه ما نه پرېږدي او جاړې چغې وی او هغه چغو سره مې ځان نه لاسونه جدا کړل او په هغه کوي کې مې لاندې وغورځول او خاوره مې پرې د پاسه په جمدونې ور واچولې. څومره ګران کار ده. دا یو واقعه نه ده، په سوونو داسې واقعې پېښې شوې دي چې عربو به دقه خپلې لوڼه جمدی ښخولې. وی د الله رسوله چې دا هغې ماشومې لور هغه چغې راته اوس را یادېږي. دې دماغو کې مې هغه د ماشومې لوڼې هغه چغې پرتې دي چې بابا ما څه جرم کړی او د هغې هغه ماشومې چاچې او لاسونه چې ما شکول د خپل ځان نه دې سر ته یې راته وکړي حقه مې نه یېرېږي امې دې ذهن کې پراته دي چې دا ما څه جرم کړی دی. او چې بیا مې پې خاورې غورځولې او هغې چغې والې او د پي په هغه ډډ کې کله یو دیوال له منډه وه او کله بل دیوال له منډه وه امې د زړه نه نوځي. مې پې خاورې ور واچولې او خښه مې کړه او کور ته رالم برېت مې تاول چې پلان کې زنده باد. خلکو به مبارکۍ راکولې دا نر سړی دی ګوره د خپل وطن په رواج یې عمل وکړو په رواج او لورې جمدې ښخه کړله. وی د الله رسوله ستا په مونږ ډېر لوی احسان دی چې ته دنیا ته الله راولېږلې او د دې رسمونو رواجونو نه دې مونږ محفوظ کړلو. خلک وی اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی. دا حق دی که نه دی؟ ښځې خو به جمدې ښخېدلې. اسلام حق ورکړ، اسلام پابندي ولګوله. نه ګورې د ښځې به خیال ساتئ. انا خیرکم، حضور پاک فرمائی خیرکم لأهله، تاسو کې بهتر هغه دی چې د ښځې سره کور خلقو سره بهترین وي. وانا خیرکم لأهلی، او زه د خپل کور خلقو سره غوره یم، هغې دپاره بهتر یم. نو تاسو به هم دا چل کوئ. دا حضور پاک فرمائی. ښځې له چا میراث کم ځای ورکو؟ میراث به ښځو له چا نه ورکو، میراث به ټول د سړو. قرآن شریف اعلان وکړه چې نه ګورې ښځو لکې میراث پیسه ورکړې. ټیک ده بوج د سړي په سر دی، سړی دې 2 چند اخلي، ښځه به 1 چند اخلي. بوج د سړي په سر دی، ګټه سړی کوي، بلکې ښځې له زیات حق ورکړی دی. ما نه یو ځلې تپوس کو وی یاره د ښځې دا حق ولې کم دی؟ مې کم خو نه دی. ولې وی د سړي په نیمه نه دی؟ نو ما وی 2 خبرې دي. یو خو دا چې سړی ګټه نه کوي، د جامې بوج په سړي دی، د کور بوج په سړي دی، د ډوډۍ بوج په سړي دی، نو ځکه د هغه دپاره یې حصه ډبل کړې ده. خو مې ګورې که سوچو کې د ښځې له سړي نه زیاته جوړېږي. وی هغه څنګه؟ مې ګوره یو خو یې د پلار په مال کې خپل حق شو هغه به اخلي، بل چې واده شو د خاوند د مال نه خپل میراث اخلي. 2 شو. او مې درېمې سره درېمې دا ده چې مهر هم شته، خاوند به مهر هم ورکوي. د سړي خو مهر نشته، خاوند به مهر هم ورکوي. او چې د پلار د کوره ودېږي نو جهیز به هم وله کوي، پلار به هم وله جهیز کوي. د سړي خو جهیز نشته. سړی چې واده کوي نو ښځې د بلا جامې او کور انتظام برابروي، کټ پوزې وغیره د کور انتظام کوي. نو انتظامات هلته په سړي دی، د کور د پلار د طرف نه جهیز سامان شو، خاوند هم وله وکړه، مهر هم شو، د پلار نه مال وړي، د ښځې نه مال وړي، مې دا ټولې جمع کوي، د چا حصه زیاتېږي. میراث کم ځای و. یو صحابي په احد کې شهید شو، 2 لوڼې پاتې شوې ماشومانې، او مال یې ټول تربور یوړه. لکه د ښځو حق نه هغه زنانه هوښیاره ورله دواړه ماشومان یې حضور پاک مبارک ته راوستې. ویل الله رسوله د دې ماشومانو پلار تا سره په جنګ کې شهید شوی دی.
او د دې مال د دې تربور تر قبضه کړی دی هغه په لاس واچو قانون هم دغسې د جاهلیت نو د دوی خو چې مال نی نو دا خو نه څوک په نکاح اخلي او نه زه د ډوډۍ تنظیم کولی شم دې بچو سره به څه کوم حضور پاک مبارک ورته صبر وکړه سر یې ښکته کړه قرآن شریف کې الله تعالی آیاتونه نازل کړل چې جنۍ یوه پاتې شي د مور او پلار نه او زوی یې نو پوره نیم حق به د پلار په مال کې وړي چې د ښځې شو څه د نور شو د نور او که دوی نو په مال کې به 2-3 میسي وړي لکه په 3 روپو کې به 2 ردي جنکو وي په هغې به تقسیمېږي او که الکان او جنکې وي لکه 2 جنکې دي او یو ورور دی نو 2 حصې د ورور شوې او 2 کې یو د یو لور شو بله د بل لور شوه 4 ځایه به مال تقسیم شي 2 د ورور شو 1 روپۍ د یو خور او بل د بل خور دا حق نازل شو ښځې خوشحاله شو شکر دی پروردګار خدمت را باندې کم دی او مال زیات میلاویږي جهاد به سړی کوي ښځه به نه کوي ګوره هلته امن دی وایي کار روزګار پسې منډه سړی وایي ښځه نه وایي د کور بندوبست سړی کوي رزق دی پیدا کوي ښځو ته حق میلاو شو شریعت حق ورکو که ولې نه دا خو موږ ظلم کوو موږ نه ورکوو موږ ښځو له په میراث کې حق چا هم نه دی ورکړی نو څوک ورکوي هلکه وایي اختر شه او قدر وله کوم که او چوري وله وړمه اختر شه او قدر کې به څونه مال ته وړې خور له څونه به وړې ځه یو جوړه جامې به والې او یو دلی څخه روجې به وله والې چې ارزان بیه او چې دله چیټ میټ څخه جوړه به وله والې دا خور لور له اختر شو او بل اختر کې به وله چې د څخه یو له کوټې د غوړو ټینګې والې او یو سیر 2 سیره به وله روجې والې او یو څخه جوړه به وله والې ټول لا یو ځای که نو 400 روپۍ د یو اختر کې او 400 د بل اختر شوې او چوري والا کې چوري ټول اوړه را یو ځای کې هغې نه ډوډۍ جوړه کړه ویټه کې او ګوړه پکې واچوې ټول 100 روپو نه شوه نو تا په 2 اخترونو کې او په چورۍ کې د خور څونه حق ادا کړ ټول یې 50 روپۍ ونه لګولې او د لکونو جایداد دې رسیدې لاندې کړی دی ای خور لره عیسی ورکه خپله که نه نه چې د اختر شو قدر کوم د خور زه اختر شو قدر کوم ای بې خونده سړی څه اختر شو قدر کې په ټول اختر شو قدر کې راغونډ کې 100 روپۍ دې نه لګي او د خېټې لاندې د لکونو جایداد ګیر کړی دی تپوس به نه خدای کوي د قیامت پر ورځ خو لویه را روانه ده ما په پلار کپنه چولې دی دا مې لیدې دي ما په پلار کپنه چولې دی اوس ځکه بل لور لیسه نه ورکوم په پلار ستا پلار نو څه ته چې ماشوم وې نو تا ته کپن نه اغوستې څه ته چې راکوټې وې تا ته جامې نه وې اغوستې څه دا خو بېخونده انسان دی چې هغه د پلار کفن په خلکو زباتئ او هغه دا وایي چې ما په پلار کفن اچولی دی وایه د پښتو په رنګه دا ښه خبره ده او که بده خبره ده بده خبره ته به دا وایې چې ما په پلار کفن ولې بربنډ به دې ښه اوسه که سوال به دې ولې په کوڅو کې کوو تا خو بربنډ نه شو ښخولی دې پلار تا سره خواری وکړې د دې پلار ته ماشوم لوی کړې د پوره حلال او حرام وکړل او تا له یې راوړل د له کور جوړ کړو د له وعدو که دې پلار د له سنت خوشحالۍ وکړې د له ماشوموالي خوشحالۍ درله کړې دې پلار د له په ماشوموالي کې مختلفې جامې جوړې او د اختر جوړې بېلې بېلې اغېستې دي او نن هغې غریب باندې کپري سان ته نشی اچولی او بیا به پیغور کې ما په پلار کپنه چې ګور کپن مې کړی دی زه حیران په دې چې دا ګور پکې څه ته وي قبر خو د محلي خلکو کنېستېدلی دی ګور خو له هغې جوړ کړی تا څه کړي دي څښات مې ورکړ نه به دې ورکو هغه به ځان له خپل عبادت کو خیرات مې کړی نه به دې کو تا د پلار وې چې ما له خیرات وکړس ځان له بیا خپل په جون هر څه کول که نه دا زمونږ د خلکو غلطه پښتو غلطه پښتو په دې چل به د خور جایداد د ګېډې لاندې کښېنه او که وی چې نه نو ما چوه په پلار باندې کپن ګورم وله مه کوه مسلمانان شته هغې په کپن هم واچوي او هغې به یې خښم کړي دا رواجونه په دې د خدای ته وګورئ زما مسلمانانو وروڼو پردي حق باندې خیال ساتئ پردي حق چې دی د قیامت په لویه ورځ به یې د نه پروردګار تپوس کوي پرېږدي خو یې درته نه نو اوس هم خلک د اعتراض کوي او دا سوال کوي وایي یاره اسلام ښځو له څه ورکړل اسلام چې ښځو له د یورپ معاشره اسلام نه ورکوي وشه د امریکې او د یورپ معاشره دغه حق نه ورکوي چې جنۍ دې د پردي سړي سره لاس تړلی یو ځای بل ځای ګرځي پلار دې موته ګوري او خاوند دې ګوري او زوی دې موته ګوري دا خو غټ شرم او بېحیایي ده دا حق بالکل نه ورکوي دا نه ورکوي د پلار په مخ کې به لور هلک سره روانوي دا حق نه ورکوي د خاوند په مخ کې به ښځه پردي سړي سره روانوي او پردی سړی به کور ته رادننه کوي ورته غاړه وځي به دا حق بېشکه نه ورکوي دا خو د بېغیرتۍ حق دی د حیا حق ورکوي مزېدار حق ورکوي